السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری محیط خان. نن انشاءالله زموږ درېیمه ورځ ده درس او زموږ مولانا اجاز صاحب به د سوره بقرې نه انشاءالله شروع کوي نن. نو موږ تاسو له پکار دي چې موږ په توجه سره کینو او په توجه سره درس واورو چې موږ تاسو ته پته ولګي چې سوره بقره مکی صورت ته مدنی صورت ته او په دې یو رکوع کې د چا ذکر شوی دی. نو مهرباني وکړئ درس ته په توجه سره کښېنئ او په توجه سره واورئ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. سورة البقرة مدنی صورت تے په ترتیب د قرآنی کې دویم نمبر صورت تے او په ترتیب د نزول کې 87 نمبر صورت تے. په دې صورت کې 40 رکوګانی دي او 280 آیاتونه مبارکه دي. یو خبر او ذهن کې کېږدئ د قرآن مجید متعلق چې کوم ځای هم رکوع خلاص شوي نه هغه ځای کې سایډ ته عین لیکلی د علامت د دا رکوعتن دی چې رکوع مراد کې اخیستی شي چې په دې باندې دا رکوع ده او دغه عین ته تاسو وګورئ نو د دې د پاسه منځ کې او لاندې سو انسیوي لکه اوس دغه سورة البقره دا رکوع چې موږ وویله نو تاسو دې ته وګورئ د دې د پاسه هم یو انسا ده لاندې منځ کې هم انسا ده او لاندې هم انسیوي. نو په دې باندې موږ او تاسو ځان پوه کړو. بره چې وي بره د دې عین دا سایډ ته چې کوم دا بره انسی وي د دې مطلب دا دی چې د دې صورت دا لومبی رکوع ده چې ورپسې بله شي نو د هغې د پاسه به لیکلي چې د دې صورت دا دویمه رکوع ده. یعنې د صورت چې کومې رکوعګانې وي د په اعتبار د عدد سره نو هغه د دې د پاسه به لیکلي شوي او د دې عین مس کې وګورئ نو دا عین مس کې چې کوم وي نو دا د دې رکوع دننه چې څومره آیاتونه یاده ته ښیي چې په دې رکوع کې دومره آیاتونه دي. لکه اوس موږ سورة البقره لومبی رکوع مونږ وویل دې کې څومره آیاتونه دي
مسکی لیکلی دي وو آیاتونه مبارکه دي او لاندې وګورئ نو لاندې چې دا ایک لیکلی دی بپسې داسې دو دا چې کوم عدد وي نو دا په اعتبار د سفاري سره وي په اعتبار د سفاري نو دا د دې متعلق ذکر شو دویم تاسو وګورئ دا سورۃ البقره دا بقره وته اولي وې دي کې د دې ذکر راغلی دی نو په دې وجه باندې د ټول سورۃ نوم بقره دی او د مدني متعلق نه تاسو ته مخکې ذکر شو چې په دې قران مجید کې څه سورتونه مدني دي چې په مدینه منوره کې نازل شوي دي او څه سورتونه مکی دي چې په مکه مکرمه کې نازل شوي دي خو دې سره یو خبره ذهن کې کېږدي هغه دا ده چې ګورئ د دواړو جهانو سردار آقا نامدار زمونږ استاد خوږ پیغمبر د دواړو جهانو سردار حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته چې الله رب العزت نبوت ورکو نو هغه ټیم کې د دواړو جهانو سردار عمر مبارک څومره 40 کاله 40 سال عمر د نبی علیہ السلام نو بیا هغې نه وروستو 14 کاله د دواړو جهانو سردار دغه تبلیغ او د خلق را بلل د الله رب العزت طرف ته 14 کاله په مکه مکرمه کې تیر کړي نو په دغه مکه مکرمه کې چې کوم ژوند مبارک د دوړو جهان سردارو نو چې کوم آیاتونه یا کوم صورت په نازلېدو نو هغه صورت او آیاتونه ته مکی ویل کېږي او بیا د دوړو جهان سردار چې هجرت فرمایو مدینه منورې ته نو لس کاله په مدینه منوره کې ژوند مبارک تیر کړی دی نو د مدینه منورې کې چې کم آیاتونه یا کم صورت نازل شوی دی هغې ته کم ویل کېږي مدني ایته مدني ویل کېږي او علامتونو کې د مدني او مکی په قرآن مجید کې به تاسو څنګه پیژنئ چې دا مکی دی که دا خو صورت د پاسه لیکلي وي هر صورت چې شروع کېږي بسم الله لیکلي مخکې ته آیاتونو ته دا ذکر کړی وروسته ورپسې ورسره دا وي چې دا مکی دی که مدني دی خو عامه حالتونه به زه تاسو ته یو دوه وښیم چې په کم صورت کې د غزواتو ذکر وي د دواړو جهانو سردار دارنګې د واقعاتو ذکر وي د جهادو د غزواتو ذکر وي نو بس دا د مدني صورت وي یا په کوم ځای کې چې د یا ایها الذین آمنو سره خطاب فرمایي الله رب العزت نو دا علامت ته دی چې دا مدني صورت دی ځکه چې جنگ کله د مسلمانانو د کافرانو سره کېدو ناغه په دویم کال د هجرتو چې هغې ته غزوه بدر ویل کېږي او سورة الانفال کې دا ذکر دی نو دا دویم کال د هجرت باندې شوی او هغه جوړ شوی سبب څه جوړ شوی چې دې کافرانو دغه مسلمانان په مدینه منور کې نه پرېښودل کنه هلته هم تېښتې له راوستو کله به یې ولې اوښان نیول کله به یې ولې څاروي رانیول کله به یو طریقې سره یې ورته تکلیف رسو کله بل طریقې سره نو بهرحال دا مې دې تپاره چې دې کې دا یو څو ضروري خبرې وي نو په دې باندې دا ذکر کول اوس ربط دی نو یو ربط خو واضح ربط دی چې هغه ګورئ دا سورة البقره دی او ما قبل سورة الفاتحه وه نو ګورئ ما قبل صورت کې موږ ذکر کړه چې ذکر دی الله رب العزت ذکر کړي دي چې موږ رضو چې هغې کې د یو هدایت متعلق ذکر اهدنا الصراط المستقیم ذکر وکنه یا الله منګه په کلک کې روان کې په خپل نیغه لار د شریعت لار د قران لار د اسلام ذکر شو کنه نو په دې صورت کې هم د هدایت او د صراط المستقیم ذکر الله رب العزت فرمایي دویمه خبره چې دا کلام وحی راتله په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې نو ما مخکې ذکر کړه دا خبره چې هغه ټیم کې عمر د نبی علیہ السلام څومره 40 سال 40 کاله عمر نو دا وحی وسته وای په دې باندې به دوه خبرې بیا به ان شاء الله ترجمه وکړو نو دا ذکر کوي یاد کوي چې وحی څه ته ویل کېږي شریعت کې شریعت تحقیق د دې څه دی نو دا ګورئ تاسو و ح او یا دا لیکل کېږي کنه دا د دې ماده د دې الفاظ مبارکه نو دا څه ته ویل کېږي دا پټوالی او د سرعت معنی ده د دې مطلب دا دی چې دا داسې ماده ده چې چلته هم راشي نه هغه ځای کې د هغې مطابق یې سره معنی
هغې لحاظ ساتلی کېږي. لکه څنګه وحي خو یو دا ده چې د دواړو جهانو سردار باندې زمونږ خالق کائنات مالک حقیقي زمونږ الله رب العزت هغې به وحي رالیږله د چا په واسطې سره؟ نبی جبرئیل امین علیه السلام. اوس په دا ذکر کېږي نو وحي یو خو د الله رب العزت طرف نه چې کومه القا به کېده څه به نازلېدل. نو ګورئ په دې قرآن مجید کې په ډېرو ځایونو کې د وحي معنا یو ځای کې په یو طریقې سره شوې ده، د بل په بل ځای کې د بلې طریقې سره شوې ده، د هغې لحاظ ساتلی شوی دی. لکه لومبی نمبر 1 به موږ ذکر کړو. الله رب العزت سورة مریم کې ذکر کېږي چې مریم بیبي ته الله رب العزت فاوحى الیهم ان سبحوا بکرة وعشیة په قرآن مجید په سورة مریم 11 نمبر آیات کې. نو هلته کې هم فاوحى راغی که رانغی؟ نو دلته کې اوحا معنا وحی نه ده، دلته کې د وحی معنا فاوحى الیهم ربهم، هلته کې وحی معنا راله. نو وحی په خپله معنا ده. دغه ځای کې فاوحى الله رب العزت فرمایي وحی وکړه الیهم دې ته ان سبحوا چې تاسو تسبیح بیان کوئ بکرة وعشیة سبا او بیګا. اوس دویمه الله رب العزت فرمایي واوحینا الی ام موسی سورة القصص آیت نمبر 7. نو هلته کې الله رب العزت فرمایي چې منګه څه وکړه په زړه کې دا خبره واچوله چاله د موسی علیه السلام مور له، ځکه چې هغه زړه کې خبر راله چې په پیروان خو هلکان به څه کول چې پیدا به شلالول وي که نه. الله رب العزت فرمایي چې موږ د موسی علیه السلام مور له په زړه کې دا خبره واچوله چې د موسی علیه السلام په څه کې واچوه؟ صندوق کې. نو د آیات ساتئ هلته کې بیا سورة القصص 6 سپاره ده، هلته کې په وحي معنا نه ده. فاوحینا معنا به اوس موږ څه کوو چې په زړه کې الله رب العزت فرمایي چې موږ چاله په زړه کې واچوله. ځکه چې د آیات ساتئ الله چې به وحي رالیږله نو صرف نارینه په زنانو باندې وحي نه ده راغلی، ځکه الله رب العزت په بل ځای کې بیا فرمایي وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي الیهم. الله رب العزت فرمایي چې موږ ستانه مخکې چې رالیږلي صرف نارینه چې الله رب العزت فرمایي موږ هغوی ته څه کوله؟ وحي کوله. دریم تاسو وګورئ په سورة النحل کې الله رب العزت فرمایي واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا. نحل ویل کېږي مچای ته. نو الله رب العزت فرمایي موږ هلته کې په اوحا باندې بیا چې معنا موږ کوو نو الله رب العزت مچای ته علم د دې خبرې ورکړو. لارې ورته دا وښوله چې په کوم ځای کې کورونه جوړوه؟ په غرونو کې. تاسو دې مچو ته وګورئ که نه هغې بیا جدا تحقیق ته انشاءالله بیا به څه ته وکړو چې مچای دا د څو قسمونه دي، دی دا ګبین څنګه جوړوي او د پاسه د ډیوټي څه ده انشاءالله دا بیا ذکر کړو. خو صرف دلته کې مې دا ووایي چې واوحا معنا دي ځکه وحي په معنا د علم سره ده چې الله دې مچو ته دا علم ورکړو. نو دا درې شو. څلورم په سورة انعام آیت نمبر 121 کې الله رب العزت فرمایي وان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم. نو هلته مو وحي راغله لیوحون. نو دلته کې د دې معنی موږ څنګه کوو؟ یقینا شیطانان وسوسې اچوي خپلو دوستانو ته. نو لیوحون معنی دې ځای کې څه شوه؟ وسوسه. شیطان وسوسې اچوي که نه؟ نو دې ځای کې په دې معنی شو. اوس به موږ دا ووایو څلور معناګانې ذکر شوې. فاوحى الیهم ربهم سبحوا بکرة وعشیة دلته کې په معنا د وحي سره شوه. واوحینا الی ام موسی الله رب العزت فرمایي موږ د موسی علیه السلام د مور په زړه کې دا خبره واچوله. او درېیمه واوحى ربک الی النحل الله رب العزت فرمایي مچای ته دې خبرې علم ورکړو چې ته کور جوړوه ګبین تیاروه. څلورم وان الشیاطین لیوحون چې هلته کې شیطانان وسوسې اچوي خپلو دوستانو ته. شیطان په وسوسه اچوي که نه؟ دا خبره د وحي متعلق شوه. څلورم تاسو دا وی ذکر خلکو نه به اورئ هلکه ته څه الهام شوی دی دا خبره زمونږ د معاشره کې ډېره چلېږي. هلکه ته وایه الهام در باندې وشو. یو وحي ده یو الهام دی.
وحی د الله رب العزت نه کیږي په انبیاء کرام علیهم السلام باندې، او دا د آدم علیه السلام نوالی د دوه جهان سردار باندې ختم شو. ځکه آقای نامدار صلی الله علیه وسلم د الله خیری پیغمبر دی او قیامت پورې یو بل پیغمبر نه راځي. دا زموږ تاسو عقیده په دې الله مطلق وساتي. اوس وحی خو تاسو پیژنئ. اوس الهام څه ته ویل کیږي؟ نو الهام کې دا یقیني نه ده، دا کله الله رب العزت طرف نم کیږي شي او د شیطان د طرف نم وسوسه کیږي شي. ځکه شیطان کوم وسوسه اچي کوي نو دا دی شو. او اوس به خبردایت ساتي چې د وحی اقسام څه دي. نو ډېر اقسام دي، خو صرف زه تاسو ته ذکر کوم چې یو خدا آیات کریمه وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه، چې دا د سوره الشورى په آیت نمبر 51 کې ذکر دی پورا. خو صرف دا به چې وحی چې دا نو دا په دې طریقو سره راته کله به بلا واسطه راتله، مسکی به جبرئیل امین علیه السلام نو الله رب العزت به براه راست راولېږله، ناغه خپل نبی ته پیغام ورکړ. نو چې دا براه راست پراتو نو دا یا مدرک بالحواس، حواس خمسه چې الله رب العزت کوم موږ لرا کړی دي، سترګې دي، جبه ده، پوزه ده، لاسونه دي او خپې دي، غوږونه دا دي. دا حواس دي، لاسونه، خپې، دا پنځه دي. خادي ته حواس خمسه ویل کېږي. حواس چې په کوم سیزونو سره موږ وینو، بوی کو، په جبه باندې، غوږونه شو څلور، او لاسونه خپې پنځه. په لاسونو باندې موږ نیول کوو که نه، په خپو باندې تلل کوو، په سترګو باندې لیدل کوو، پوزه باندې بوی کول کوو، په جبه باندې ذایقه او خبرې، او په غوږونو باندې اورېدل کوو. نو ګورئ دا وحی چې ده نو دا به یا مدرک بالحواس وي چې په جواب باندې دا کېږي. لکه وکلم الله موسی تکلیما، الله رب العزت موسی علیه السلام سره براه راست خبرې کړې وې که نه. او دغه رنګې غیر مدرک بالحواس وي چې هغه ویل کېږي دا دي چې په زړه کې خبره راشي. نو که په بیدارۍ کې زړه کې خبره راشي نو دې ته الهام ویل کېږي، او که په خوب کې د الله رب العزت طرف نه خبر راشي نو دې ته رؤیت صادقان ویل کېږي. او بل دا وحی بالواسطه ده چې مسکې واسطه وي نو وحی څوک راړي؟ جبرئیل امین علیه السلام. لکه په سورة شعراء آیت نمبر 191 کې ذکر دی، الله رب العزت فرمایي نازل به الروح الامین، چې جبرئیل امین علیه السلام په قرآن مجید کې یو نوم څه دی؟ روح دی. دا خو د دې متعلق ذکر شو. اوس پر راشو ان شاء الله د سورۃ البقره د دې متعلق هم ذکر وشو، او صرف یو څو خبرې به وکړو. په سورۃ البقره کې دا څلور سوزونه دا ذکر کېږي. یو خدا دی چې په دې کې توحید ذکر کېږي، دویم صداقت د کتاب ذکر کېږي چې دا الله کلام دی، دوړ جانو سردار باندې نازل کړی دی، او دریم اثبات د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نبی علیہ السلام د الله اخیری پیغمبر دی، حق او سچ پیغمبر دی. سوشو درې. او څلورم جهاد او انفاق فی سبیل الله، چې د جهاد ذکر هم دی او د الله په لار کې خرچي ذکر هم دی. په دې سورۃ البقره کې څلور څیز ذکر کېږي. څو څیزونه ذکر کېږي؟ څلور. توحید چې الله یک یو دی، صداقت کتاب چې دا د الله کلام او کتاب دی، په چا نازل کړی دی؟ نبی علیہ السلام. دریم د دوه جهانو سردار اثبات ذکر کېږي چې الله د پیغمبر اسلام د الله خیری حق او سچ پیغمبر دی. او څلورم جهاد او انفاق فی سبیل الله، جهاد د الله لپاره کې جنگیدل د اعلاء کلمت الله لپاره چې د الله کلمه په ټولو سيزونو باندې غالب شي، د الله کلمه په ټولو سيزونو غالب شي. او انفاق فی سبیل الله د الله په لار کې خرچي متعلق ذکر کیږي. او بل دا چې سوره بقره ټول چې دي څلور حصے شوې دا تاسو ما ذکر کړی. اوس په دې سوره البقره لومړی رکوع کې د دوه ډلو ذکر الله رب العزت فرمایي. یو ډله هغه د مؤمنانو ده چې پنځه صفات الله رب العزت ذکر کړي دي مؤمن. او دویمه ډله د کافرانو ده، او بیا بل رکوع کې دریمه ډله د منافقانو ده. اوس په دلته کې لومړی خبره د دې ده چې دلته کې الله رب العزت شروع الف لام میم سره کړی ده، دې ته حروف مقطعات ویل کېږي. او دا ځکه ته وایي چې دا هر یو حرف
جدا جدا ویل کېږي ځکه او دې باندې څوک پوهېږم نه په دې معنا او د دې په مطلب صرف الله رب العزت پوهېږي. دا چې قرآن مجید کې لکه قاف نون کاف ها یا عین صاد دا اکثر صورت شروع کې ذکر کېږي. بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نوم د لوی الله چې بخون کې او مهربان دی. الف لام میم الله پوهېږي په حروفو د په معنا د دې حروفو باندې. ذالک الکتاب نو اوس کتاب متعلق ذکر دی صداقت کتاب ذکر کیږي. الله رب العزت فرمایي دا کامل کتاب دی. دا کامل کتاب څه دی؟ قرآن مجید لا ریب فیه چیز نشته دی شک پدې کې فیه پدې کتاب کې هدن کامل هدایت ته للمتقین لپاره د پرهیزګارانو. الله دې موږ ته په دې باندې عمل توفیق نصیب کړي. اوس د مؤمنانو صفات الله رب العزت ذکر کوي. اے مؤمن څه ته ویل کېږي؟ کامل مؤمن څه ته ویل کېږي؟ الذين يؤمنون بالغیب. لومبه صفت د مؤمن چې دیو په غیب باندې ایمان لري. غیب چې سترګې نه ویني نه لیدلي لکه جنت او دوزخ فرشتي تورات او زبور او انجیل مونږ لیدلي دي. 1,24,000 قومویش انبیاء کرام علیه السلام مونږ لیدلي دي. په دې ټول زموږ ایمان دی کنه دی؟ ایمان دی کنه. نو الذين يؤمنون بالغیب ويقيمون الصلاه دویم صفت دا ذکر کوي چې ګوره مؤمن به هغه چې هغه به مونځ قایم وي. زموږ استاد محترم مونږ ته وی ويقيمون الصلاه مونځ په خپل قایم وي او د مؤمن صفت دا دی چې بل ته هم د مونځ دعوت ورکوي. په خپل به مونځ کې بل ته به لکه د مونځ ټیم شوی دی راځه. دا د مؤمن صفت ده. نو صرف په خپل به نیک کار نه کوو بلکې بل ته هم دعوت ورکوو. مونځ لاره روانې په لاره باندې بل ته راځه مونځ ټیم شوی دی زه چیز مګر چې ټیم کې هي پس کو کډی کې الته یو امیر صاحب وو هغه سره غټ غړای لاس کې نیولې و چې په لاره براته نو الک ټیم ګوره پوره دې زی چیزو داسې ترتیب سره هغه خپل دعوت چلو ځان غړای به غټه دا غړای نه په دیوال چې کومه لګي دا به راغسته و. نو ګوره د مؤمن صفت دا دی او یقیمون الصلاه خپل مونږ کوي او بل هم دعوت ورکوي او بل یې صفت دی ومما رزقناهم ينفقون. الله رب العزت فرمایي چې کم دی ته مال ورکړی دی کنه نه دا د چا په لاره کې خرچه کوي؟ د الله په لاره کې. جماعتونو کې ورکوي مدارسو کې ورکوي غریبانانو باندې خرچه کوي خیر ښېګڼې کارونه پې کوي علماو له ورکوي چې څوک هم د دین خدمت کوي بس هغې باندې خپلې پیسې لګوي د دې دپاره چې زمانه الله راضي شي نیت پیدا وي. والذین یؤمنون بما انزل الیک. الله رب العزت فرمایي مؤمنان او متقیان هغه دي چې دوی یقین لري ایمان لري په هغه څه باندې انزل الیک چې ستا طرف ته نازل کړي شوي دي. نبی علیه الصلاة والسلام ته څه نازل شوي دي؟ قرآن مجید زموږ په ایمان دی. وما انزل من قبلک او هغه چې مخکې نازل کړي شوي دي مخکې ستا نه. نو د نبی علیه السلام نه مخکې کوم کتابونه نازل شوي دي؟ تورات زبور او انجیل. وبالآخرة هم یوقنون. او پنځم صفت د متقیانو دا دی چې دوی یقین لري په آخرت باندې چې دنیا به یو ځل روانېږي او آخرت به قایمېږي او د هر انسان سره به د هغه د اعمالو حساب کتاب کېږي. اوس د هغه پنځه صفات چې ذکر شو نو الله رب العزت فرمایي اولئک علی هدی من ربهم. دغه پنځو صفاتو والا چې دي دی محکم دي کلک دي په هدایت باندې جانب در خپلنا. اولئک هم دا خلق هم المفلحون دی کامیاب دي. الله دې موږ په دې پنځو واړو صفاتو کې راولي. ځکه الله رب العزت ور سره نتیجه ذکر کړه چې دغه پنځو صفاتو والا مؤمنان متقیان دی کامیاب دي. چې الله ورته کامیاب وي دوی به کنه وي الله دې په دغه کامیاب خلکو کې موږ راولي. اوس دغه د مؤمنانو صفت شو. د مؤمنانو ذکر الله رب العزت او فرمایي. اوس د کافرانو ذکر کوي. کوپر څه ته ویل کېږي؟ نو دا یاد ساتئ کوپر ویل کېږي پټولو ته. کافر پټون کې کوپر څه ته ویل کېږي؟ پټولو ته. نو ګوره یو پټوله معنا شو دویمې تکذیب معنا شو دروغ ګڼي. کافر څه ته ویل کېږي؟ دروغ ګڼي کوي. دریم شک ته ویل کېږي چې په دې سيزونو کې دې شک وکړي نه دې مسلمان نه بیا کافر شو کنه. نفاق منافقت پټي انکار کوي. سوچه انکار کوي. څوک د کتاب د قرآن مجید نه انکار کوي څوک د فرشتو نه انکار کوي څوک د الله سره شریک جوړي او دا رنګي تکبر کوي. نو تکبر هم د دې سيزونو نه د احکامات د الله
لکه څنګه چې د ابو جهل او دا رنګ غړ غړ کافرانو مشرکان سرداران ای بس تکبر د وجې ایمان نه راړه چې خد باندې ایمان او نعوذ بالله. نو دلته کې الله رب العزت فرمایي اوس دا کافران چونو د عناد او د ضد د وجې نه کې پته وته چې دا د الله خو حق او سچ پیغمبر دی. لکه څنګه چې یو سوق کافر سوق او نبی علیہ الصلوۃ والسلام لکه یاد دغه واقعه مونږ ویلې مو چې ابو لهب او د زوی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د ستوګانی نبی علیہ الصلوۃ والسلام طرف ته وکړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دکانو نه لګیدل او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خیری وکړي الله د خپل سپونه په د باندې سپې مسلط کړ. نو ګورئ د عناد د وجې ایمان نه راړګنی پته وته چې دا حق او سچ پیغمبر دی. نو بیا به سره غمو پلار سره به غمو د سره به غمو په کاپیری مسکه روانو ګرځید به او د دې غم به سره چې دا سپې په معاملې کوي خپته وته. ندلته کې الله رب العالمین ان الذين كفروا دا کافران چې د عنادان دي یا یو د فضائل اعمال کې د کافر متعلق ذکر راځي کنه وای ک نبی رسول الله والسلام دا خو نبی رسول الله هغه غش گزار کړو کو معمولی د سټي وګړي معمولی سټ غړي او دا غینا هغه وی راپری وته بړلې والی نخپلو ملګرو ته ته معمولی وته کی زخمی شوی تاسو څه پته ده وای دا گزار د چاله نبی رسول الله وی ک نبی رسول الله په ما باندې توکلی قدرې موې زبسوم هلاک شو. نو ګورې دې ته پته و چې دا حق سچ پیغمبر دی. عناد د ضد وجې نه ایمان نه راوړو. نه الله رب العزت ان الذين كفروا یقینا هغه کسان چې کفر کړي دي عنادن د ضد وجې نه سواء علیهم نه ضد وجې نه ګورې چې کلام د ضد کې او بندراشي دی بیا خپل نقصان ته نه ګوري او دا شی زمون په پښتنو کې د ضد دا ډېر دی. سواء علیهم الله رب العزت فرمای برابر خبره ده په دې باندې انذرتهم کتو یا روي دی لرا ام لم تنذرهم یا نه یری دی لرا لا یؤمنون دی ایمان نه راوړي. قل ختم الله على قلوبهم مهر د غضب لګولې الله تعالی د دې په زړونو باندې وعلى سمعهم د دې په غوګونو باندې ان دې زړونو ناشې نه قبل او غوګونو باندې دې اورینن اوریدل به خدا اوریدلو هغه نیت دانو چې موږ دا قبول وعلى ابصار غشاوه او پسترګو باندې پردې وی پردې د جهالت پردې په غني پسترګو لیدل چې نبی اسلام حق او سچ پیغمبر دې پته وته ولهم عذاب عظیم. الله رب العزت فرمای هم دغه کافرانو لپاره عذاب دی لوی. الله رب العزت زموږ او تاسو په خپل دین باندې استقامت نصیب کړي او ایمان دی الله زموږ تاسو حفاظت وکړي. وایي رسول الذين آتوا من جيمان والله عليهم يقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم من خير والذين آتوا من جيمان والذين آتوا إليك من الشركات وما آتوا إليك من الشرك من قبلك مخلصان بالآخرة وبخرت من دون ذي ساتي ولا كذلك سمع على من ذي بجاء من قبل وأولئك ذاك سنهم يدلكون من ذي كامياب دين الذين بشرع حسن كفر كافران السلام عليهم ورحمة القريبا لأنذرتهم بشر يردي لنا أن لم تنذرهم يا من يردي لنا لا يؤمنون بإيمان قولي ختم الله ما هو إلا تعالى على قلوبهم تدمين دي وعلى سمع قولين دي وعلى أبصار متفرق دي وعلى إشارة متردين ولم يدفع عذاب مجيب صدق الله إله إله وحده لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ألف لام الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رضينا بالله ربنا والإسلام محمد صلى الله عليه وسلم رسول النبي. دعا کې چې الله جل شانه موږ تاسو ته خپل دین باندې استقامت نصیب کړي. یا الله دنیا او آخرت مو خسته کړي. یا الله دنیا او آخرت مو خسته کړي. یا الله خپل رحم او کرم سره شامل حال او فضل سره شامل حال. یا الله څومره مسلمانانو پاتې ټول ته بخنه نصیب کړي. یا الله مونږ ته په قرآن مجید باندې صحیح عمل توفیق مونږ ته نصیب کړي. آقای نامدار سرور کائنات عقاید و جهان صلی الله علیه وسلم په سنت مبارکو پر د عمل توفیق مونږ ته نصیب کړي. چا چې څه قسم ضرورت حوایج دي الله د خپل غیبی خزانو نه پوره کړي. د چا څه قسم ضرورت حوایج دي الله د خپل غیبی خزانو نه پوره کړي. په اخر وخت کې مونږ ټول مسلمانانو ته عظیم الشان کلمه نصیب کړي. لا اله الا الله محمد رسول